نن سبا یو عادت په خلکو کې عام شوی دی. عادت دا دی چې دی به د کور نه ټوپۍ نه په سر کوي، مسجد ته به لاړ شي نو په مسجد کې به بیا د مسجد د جال هغه ټوپۍ هغه په سرې سقا ګنده ټوپۍ به وي، ټوله به د خټو ډکې، یا چې کومه ول جوړه شوي همداسې نه هغه ټوله د ګندګۍ نه ډکې او هغه ټوپۍ به دی په سر کې، یا چې د جال دغه شنه ټوپۍ وي یا هغه سپینه ټوپۍ وي نو چې دغه په سر کې نو اسې هغه بل رنګ ښکاري، خو صرف هغه شرط دی پوره کوي چې یاره ما ټوپۍ په سر کړی. د دې په باره کې علما کرام فرمایي چې مونځ دا یو اهم عبادت دی. مونځ په داسې حالت کې وکړه چې ښایسته لباس کې ته ولاړې. بیا د هغې د دې دپاره یو اهمه خبره کړې ده، یو ښایسته خبره یې کړې ده، هغه دا ده چې ته مونځ ته ودرېږې نو ته په داسې جامه کې ودرېږه، ته سر په داسې ټوپۍ باندې پټ کړه چې په هغې کې ته په نورو مقاماتو ته تللی شي. چېرته واده دی، چېرته ښادي ده، ته هغې ښادۍ او هغې واده له په دغې کپړو کې په دغه ټوپۍ کې تللی شي او تا ته په دغې باندې ځان بدې نه ښکاري او بیا راځه نو بیا په دغې باندې مونځ کوه، مونځ ته ودرېږه. ځکه په مونځ کې ته ولاړه الله تعالی ته کې، نو چې الله تعالی ته ته ولاړه کې نو دا به په عمده جامو کې. خو چې موږ وګورو نو دغه ټوپۍ کومې چې په مسجدونو کې پرتې وي او خلک یې استعمالي د جال دغه ټوپۍ یا دغه نورې ټوپۍ وي خو ټولې ګنده شوي، نو دغه ټوپۍ چې څوک په سر کې نو په لاره کې پکې اسې هم نشي ګرځېدی، لا پاتې خو دا چې دی لاړ شي چېرته ښادۍ له په دغه کې. د دې د وجې نه د دغې ټوپۍ استعمال موږ چې څنګه کوو نو دا استعمال له دې صحیح نه دی. د هر یو مونځ دپاره بس موږ هلته خاص ځای کې ورله ټوپۍ ایښي او هغه ټوپۍ استعمالو، نه ځان سره د کور نه ټوپۍ هلکه نه ټوپۍ په سره وه، ښه به پې ښکاري، مسلمان به ښکاري. بل دا دی چې مسلمان یې هغه به سر پټي، نبي علیه السلام به سر پټ و نو سر پټوه، ټوپۍ په سره وه، هغې نه وروستو مسجد ته ځه او عمده جامو کې ځه، داسې هم نه چې په ګنده جامو کې راشي او په ګنده جامو کې ولاړې وایې چې یاره جامې خو زما پاکې دي، پلیتې نه دي، مونځ مې پې کېږي. نو چې پلیتې نه صحیح د مونځ به دې پې وشي، خو همدغه کپړې کومې چې ستا د کار دي، همدغه کپړې کومې چې ګنده دي، آیا په دغې کپړو کې ته د چا واده له تلی شي، آیا په دغې کپړو کې ته د چا تپوس له تلی شي، آیا په دغې کپړو کې ته اختر کې بهر ته راووتی شي. نو دغه کارونه چې هر کله ته په دې لباس کې نشي کولی نو بیا الله تعالی ته مخې ته ولاړه ده، نو هغه هم په ښایسته کپړو کې و، که دغه کپړې کومې چې تا اغوستې دي، دغه ټوپۍ کومه چې تا اغوستې ده نو دا بیا مې استعمالوه.